د وطن ملي ګوند لسګونو پلویانو لخوا د حیات محمد خان شیرپا 45م تلین ونمانځل شو. حیات محمد خان شیرپا د پاکستان خلکو یا پیپلز ګوند غړی وو او ټول فعالیتونه یې له ډیورن هغه خوا پښتنو لپاره د حق غوښتل وو. د دې پښتنو چې کومه خدمت کړې دی او د غریبانو سره چې کوم یکجهتۍ مظاهره کړې د هغوی دپاره جدوجهد کړی یو فلاحي ترقي د صوبې او د خلکو له ورکولو د هغه یو میشن او په ډېر کم عمر کې هغه لاړه خو هغه لږ جلک چې د هغه خلکو لیدلو هغه اوسه پورې خلک یاد ساتي. د وطن ملي ګوند غړو د پاکستان دولت په پالیسیو نیوکې وکړې او دوی یې تورن کړل چې د ډیورن هغه خوا پښتنو سره دوه مخی چلن کوي. د حیات محمد خان شیرپا په صوبه کې په ښار کې په کلي کې پښتون هم د هغه مسلو سره مخ دی کوم چې د هغه په ژوند کې و هغه د خپل ځان قرباني د هغې د مسلو د حل کولو لپاره ورکړې وه. حیات محمد خان شیرپا 1930 کال کې د پښتونخوا 400 سیمه کې وزیږید او د ځواني پر رسیدو یې د پښتنو لپاره مبارزه پیل کړه. حیات محمد خان شیرپا د خیبر پښتونخوا لپاره د پاکستان خلکو یا پیپلز ګوند غړی و خو 1950 کال کې د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو وژل شو.